چې 300,000 فردوس بکړزار په قسم هغه باغچه کې د زیبا محبوب نن یې زړګیا د هغه کتاب نه دا اشعار ویما چې ما نن په تحفه کې خپل شیخ صاحب لراوړی دی چې دا هغه کتاب دی چې بابا جی آلتا په 1956 کې لاړو او هغه 1956 کې یو کال 14 میاشتې 15 میاشتې او 14 ورځې د محبوب حرم ته مخامخ تیرې کړې دي کوم صاحب چې ورسره د دغه مبارک سفر کې یو ځای و هغه اوس هم ژوندی دی حیات آباد کې اوسیږي دا واقعه هغه نه ما خپله ریکارډ کړې ده وایي چې په سبا د محبوب علیه الصلاة والسلام د مزار اقدس نه روانېدل دي د مدینې منورې نه روانېدل دي او زه چې کوم دی نن شپه باباجي ته ګورم د هجران یوه جړۍ راخستې ده او دا ځان سره فرمایي چې د هجران د یاره نه لرم طاقت نور چې غماز راته پرې نږدې یو ساعت نور زه به ستا دیدن کړم ستا د مخ په شمع په چشمانو کې مې نشته بصیرت نور او بې له دې چې تا ته ښکلې دلبر وایم نه لرم ستا حضور کې لیاقت نور یو رتی د ستا د مینې نه حرام وي که مې پاتې وي په زړه کې محبت نور او د محمد امین دلبره رب د پاره اوشوه ختم کړه دوران د فراقت نور دغه جړاګانې دي او دغه چغې دي چې یا محمد عربي تا پسې بمرم تر کومه د زنکدن سلګې به تا پسې وهم تر کومه او تریخ سمند ما د وصال ساحل ته ورسول الله محبوبا تریخ سمندر کې د هجران با پخکت زم تر کومه او یو د هجران غمونه او بل د پاکستان غمونه ز محمد امین بدا دواړه غمم تر کومه وی دغه د هجران چغې وهي چې شیدا دلبر د وکتل په مینې نو شول سترګو جاری د زړګي وینې او عجب حال په بینوا فدا سرګن شو په هجران د هغې پاکې دلبرینې نو په جړا کې یې له شوقه دا وینا کړه دلربا عجب لایق د آفرینې او د مخ نور د له اسمانه پورته کیږي په دې سو شو ظاهر که په زمینې او دا بلبل دی چې په ګل ویل د ناز کړي او که کوي نعت خواني محمد امینې وی دا د هجران یو عجیبه درد پې راغلی دی سبا له د محبوب د حرم نه جدا کیدل دي وی راغلل شرطې والا د شپې به د محبوب حرم بندو د سحر د بانګ سره به بیا کلاوو او هغې په زور باندې راخ کو او د درشلس نه بهر چې کوم دی پرېښود او هغې خپل ور تاله کو وی زه سبا د ټولو نه مخکې راغلی ما دغه صاحب فرمایي او ما سره 2 جانمازه دي ما وی چې څنګه حرم کلو شي اول زه په ریاض الجنت کې د باباجي د پاره ونیسما دویم د ځان د پاره ونیسما وی چې راغلم دروازه کلو شو لومبنې داخليدونکې زیما خو چې څنګه داخل شوما چې ومې کته باباجي هغلته ریاض الجنت کې د مخکې نه تشریف فرما دی او دی مبارک مسکی کیږي او خاندي ما ورته قربان نن خو د هجران ورځ ده په تاسو باندې د هجران عظیم سیلاب راتلونکی دی تاسو نن څنګه جاړئ راته فرمایي چې هغه د هجران ورځې ختمې دي د وصال بهارونه شروع دي وی زه پوی نشم چې ماسپښین کله د مدینې منورې خطیب خطبه وی نو اعلان کوي چې د 400 حاجی محمد امین څوک دی باباجي را پاسیږي چې زیما وی چې د مدینې منورې گورنر ته دا اجازت په خوب کې ملو شوی دی چې دا زما عشق دی دی به زمانه څوک بهر ته نو باسي چې څومره وخت د خوښه وي دی به ما ته دلته وخت تېروي تاریخ ګواه دی چې دغه کال باندې باباجي 15 میاشتې او 14 ورځې د جانان حرم کې دننه په ریاض الجنت کې محبوب ته مخامخ تېرې کړي دي او دغه کتاب یې لیکلی دی چې روضة الحبیب چې ما ته خپل محبوب ارشاد فرمایو چې محمد امینه چې ما ته مخامخ ناست دی نو زما د نعتونو یو مجموعه ولیکه ځکه فرمایي مدینې منورې نه قربان ربا د محبوب پاکې روضې نه قربان ربا جنتونو نه مې خوښه مدینه ده د دې خپلې عقیدې نه قربان ربا او دا لیکل چې په ارشاد د خپل محبوب دی د خپل خط هرې نقطې نه قربان ربا بیا فرمایي په حضور ستا کې تر رو رو جړېدلو زارش حسن د عالم د جمله ښکلو او د اوچتو منارو د عرش نظار شم زه هم خوښ یم تا ته کوز کوز په کتلو مدینه منوره کې چې ګرځېږم کوم فخر د اسمان په ګرځېدلو او د صلات او د سلام دور چې غږیږي
ستا حضور کې د عشاقو د ویلو نو په بیان کې به د هیڅ عاشق را نشي تعلق لري په خپلو اورېدلو او رب دې راول عاشق د محبوبه کرم نه دی د الله د کمیدلو او که په دې دنیا جنت غواړې نو راشه که په دې دنیا جنت غواړې نو راشه چې یې ووینې په غبرګو سترګو خپلو او په ارشاد ډېر مبارک د خپل محبوب محمد امین مامور دی په لیکلو الله جل جلاله دې زمونږ دغه عشق او محبت او درد نصیب